الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروګرام ژوند او صحت سره د مستاسو قربه سید عادل څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د دې وخت نه راځو او د نیمه ګنټه موږ د ستاسو د صحت باره کې ستاسو سره مشورې کوو. د هغې دپاره موږ خپل سټوډیو ته هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب رابللی او ډاکټر اصغر خان صاحب سره موږ ستاسو په ژوند او ستاسو په صحت باندې خبرې اترې کوو. د بیمارو متعلق هغوی سره خبرې کوو چې نن سبا کومې بیمارۍ عامې دي، په کومو بیمارو باندې انسان چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کټ ته پرېوځي، علاجه کېږي او اکثر داسې بیماران وي چې هغوی په ډاکټرانو باندې حکیمانو باندې ستړي شوي وي او هغوی بیا هغه خپل ټسټونه لیبارټرو هغه اکسرای هغه د بالښت لاندې ایښي او ناامیده شوي چې یاره موږ بس نور په ډاکټرانو باندې نه ګرځو. هغه مریضانو ته یو درخواست کوم چې یو پیره تاسو خامخا الیان هومیوپیتیک کلینیک کالج چوک عمر پلازې ته ضرور تشریف راوړئ. هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب د انسانیت د خدمت لپاره په دغه کلینیک کې ناست وي. نمبر یې ځان سره ولیکئ، نمبر یې درته وایم او داسې مینهوال وي چې هغوی په ډونګي در باندې دغه پروګرام اوري نو هغوی بیا خامخا ځان سره ولیکئ 0312 688 8877. یوازې دا نه چې ډاکټر صاحب په پاکستان کې په دغه د تعلیم حاصل کو راغلی دلته کلینیک کوله او دا نه ده، بلکې ډاکټر صاحب په مختلفو ملکونو باندې په ډېرو زیاتو ملکونو باندې ګرځېدلی دی، ریسرچ یې کړي دي او د هغې نه پس راغلی دی او دلته په الیان هومیوپیتیک کلینیک کالج چوک عمر پلازا خیبر پښتونخوا کې ناست دی. ملیشیا، انډونیشیا، افغانستان، تایلینډ، جرمني او د دې نه علاوه ډېرو ملکونو ته ډاکټر صاحب تللی دی. هلته یې ریسرچ یې کړي دي د لاعلاجه بیمارو، د سرخوږي، د الرجي، د دې نه علاوه چې کومې لاعلاجه بیمارۍ دي لکه فالج شو، شوګر شو یا داسې نورې بیمارۍ دي د ګردې د کاڼي چې انسان ترې بلکل مري. د دې نه علاوه ګرانو مینهوالو ستاسو سره زه یو وړه شان واقعه شریکوم. نن چې کوم دی زه ډېر زیات خوشحاله وم چې د ډاکټر صاحب کلینیک ته رالم نو هلته ډېر زیات مریضانو او هغه ډېرو زیاتو مریضانو کې چې کوم دی یو ابه یې په سر باندې خپل کړه او ډېره زیاته خوشحاله وه. ما وی چېرې دا چې ته زموږ رشته داره ده او که څه دي، خو هغه چې تپوس مې وکړم بیبي ما ونه پېژندې تاسو وی بچې زه د شیرګړې ما او ستا پروګرامونه زه په ریډیو باندې ریګولر اورم، هر وخت اورم، د کیسې ذکر یې پکې ومو کړو، ډېر پروګرامونه یې راته یاد کړه. خو خوشحاله په دې شوم چې هغه ابی زه ډېر زیات داسې رانږدې کړم لکه خپل بچی چې خلک ځان ته رانږدې کوي. مې ابی وجه څه ده؟ کیسه یې دې خوښې دي، پروګرامونه دې خوښ دي که نه؟ وی بچی یو خو مې ستا پروګرامونه ډېر خوښ دي او بله دا ده چې هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب له ستا پروګرامونه مې واورېدل نو راغلم او چې رالم نو الحمدلله مخکې زما دا ډېر غټ ارمان و هغه به وي چې زه به سجده کړی لګوم په ځمکه باندې. نو اوس چې د ډاکټر هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب نه مې علاج شروع کړی دی نو الحمدلله بچې ډېره زیاته خوشحاله او بیا یې په دې سر خوړ کړم. وی اوس پکې سجده هم لګوم. یقینا داسې خوشحاله شوم لکه سړی چې په ایمان خوشحاله شي او داسې راته ښکارېده لکه خپله مور یا خپله نیا چې سړي. دې سره چې کومونو یو بل پیر صاحب او پیر خان بهادر صاحب چې زما د راتلو نه لږ مخکې هغه زما سره په لاره کې میلاو شو، دوا سلام ورسره وشو. پیر خان بهادر صاحب چې کوم هغه د تخبایو هغه هم راغلی په ډېرو ښو الفاظو یې د ډاکټر صاحب شکریه هم ادا کړه او وی او د فالج بیمارو دی او ماشاءالله یو ځل دوا یې سره ډېره ګزاره مې شوې ده او ډېر زیات خوشحاله یم او انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې به د هغه مرکه چې کوم ده د ټلیفون کال به هغه کې موږ سره په پروګرام کې به راځي او ستاسو سره به په خپله باندې خپل جذبات خپل احساسات به هغه ستاسو سره شریکوي چېرې زما څومره ګزاره شوې ده. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، نن به هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب سره په تور زیړي باندې د جوړونو په درد، فالج، عرق النساء، بې اولادۍ او په شوګر باندې خبرې اترې کوو. خو د هغې نه مخکې زه یو وارې بیا تاسو ته د هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب پته او د کلینیک نمبر در یادول غواړم. الیان هومیوپیتیک کالج چوک عمر پلازا مردان. کله چې تاسو د مردان د سیډه راځئ که نه او د مناره چې کومه ده هغه تاسو چې په ریډیو په بخره واړه په ټي وي په اخبارونو کې غټه مناره وینئ، د هغې نه چې لږ غوندې مخکې راشي نو ګس لاس ته د کالج مین ګیټ دی او هغه مین ګیټ ته مخامخ چې کوم دی نو عمر پلازا ده. همدغه عمر پلازا چې تاسو راشي نو په دې کې که تاسو د چا نه هم تپوس وکړئ، که په مردان کې هم د چا نه تپوس وکړئ چې اصغر خان صاحب لازم نو هم به هم رارسئ. خو دې پلازې ته چې راشي نو په دې کې بیا تاسو د الیان هومیوپیتیک یا د ډاکټر هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب تپوس به وکړئ. نو دلته به تاسو شین بورډ لګېدلی دغه شین بورډ باندې تاسو راتلی شئ.
ګرانو قدرمنونکو که تاسو سره د خپل صحت حوالې سره څه مشوره کول غواړئ یا زموږ پروګرام ته SMS کول غواړئ تاسو کال نه میلاویږي یا مطلب تاسو داسې بیماری وي چې هغه تاسو ډاکټر صاحب سره شیر کول غواړئ نو بالکل SMS هم کولی شئ په 0312 688 88 یا که چېرې تاسو نمبر اخیستل غواړئ راتلل غواړئ نو دا یوه خبره مې یاد وساتئ تاسو چې کله هم الیان هومیوپیتیک کلینیک هومیو فزیشن ډاکټر اظهر خان صاحب له راځئ نو د یوې خبرې خیال وساتئ چې د راتلو نه مخکې یو ټلیفون ضرور کوئ ځکه چې رش ډېر زیات وي نو هسې نه تاسو راشئ او تاسو علاج ونه شي تاسو چیک اپ ونه شي نو یا به تاسو هم خفه یئ زه به هم خفه یم ډاکټر صاحب هم ډېر زیات خفه یي چې یاره وخت هم ناوخته شو او مریضان هم دغسې لاړل د ډېر لرې دیر باجوړ سوات او داسې د هنګو ټل داسې بونیر د ډېر لرې لرې نه مریضان راځي نو مهرباني مې ستاسو دی چې د راتلو نه مخکې یو ټلیفون ضرور کوئ نمبر اخلئ په 0312 688 88 باندې قدرمنونکو ستاسو ډېر وخت نه اخلم زما نیغ په نیغه هومیو فزیشن ډاکټر اظهر خان صاحب طرف ته او د هغوی سره په دغه یو څو بیمارو باندې نن خبرې کوو ځکه چې موږ سره اکثر د وخت کمی ډېر زیات وي نو اول خو سره په تور زړي باندې خبرې کوم د تور زړي نه مخکې د خبرو اترو نه مخکې اول خو د ډاکټر صاحب هومیو فزیشن ډاکټر اظهر خان صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم چې د دومره ډېرو مریضانو د هغوی موږ دپاره او د خپلو مینهوالو دپاره او د انسانیت د خدمت دپاره وخت وباسي نو دا د ډاکټر صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې هغه موږ له د خپلو مینهوالو دپاره وخت راکړو ډاکټر صاحب ستاسو یو جهان مننه عادل صاحب ستاسو ډېره مننه او ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو زه د دې قابل وګڼلم او د خپل پروګرام ته مې زه راوغوښتلم او زما د طرف نه د خپلو غونډو اورېدونکو ته السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب نن به خبرې اترې کوو په تور زړي باندې ځکه چې دا هم داسې یو لاعلاجه مرض دی چې اکثر پرې ډاکټران ستړي شي ماشومان هم په دې مرض کې مبتلا وي لوی هم په دې مرض کې مبتلا شي چې د دې اسباب څه دي او دا د علامات په موږ څنګه معلومو عادل صاحب تور زیړی کوم ته چې هیپاټایټس سی هم ویلی شي دې کې هیپاټایټس بی هم راځي کوم چې د لیور بیماریانې دي د جګر سره تړلې بیماریانې دي او عادل صاحب زه به تاسو ته یو خبره وکړم مخکې خو بالکل د دې علاج به وم نو او چې کوم مریضان به نو هغه به بالکل د هغې نه خبر به نه به او هغوی ته به دا بیماري آخره کې به داسې به وشو چې د هغوی بالکل لکه جګر چې کوم دی دا به مکمل وبه پړسېدو او هغې کې به اوبه وشولې او د هغې نه به د هغه ډیت وشو هغه به وفات وشو خو شکر الحمدلله څومره چې دنیا ترقي کوي دغه شان د هغې سره زموږ د طب شعبه چې کوم ده دا هم ترقي کوي مختلف قسمه علاجونه راووتل مختلف قسمه د دې ډایګنوسس طریقې راووتلې وخت سره ترقي کېږي نو د هیپاټایټس علاج چې کوم دی نو مخکې او به یو دا دغه چې ستنې به وي ستنې به لګولو به تقریبا زما په خیال شپږ اووه اته میاشتې ستنې به وي هغه به خلکو لګولې خو هغې دا دی چې دا اصل کې یو دا تور زیړی چې کوم ته چې هیپاټایټس سی یا بي وایي دا وایرل انفیکشن وشي کوم چې د وایرس انفیکشن یې که نه دا هغې نه وشي نو دې کې چې کوم دی نو دا لیور چې کوم دی نو دا بیا ورځ ته ورځ هغه ډیمیج کېږي او د هغې لږه لږه حصه چې کوم د هغه کار پرېږدي او د لیور مین فنکشن چې کوم دی دا میټابالیزم دی یعنې دا د جسم چې څومره لکه جسم کې توړ پوړ څومره دغه کېږي دا هر څه د هغې ریسپانسبلټي د لیور وي د جګر وي نو مخکې به خلکو انجکشن یې ووالې نو زه هغې سره به زه دومره خو به وبشو چې زه د هغې به لږ ژوند به لږ سیوا بشو او هغه به وبشو لکه هغوی به د هغه نه به بچ بشو که نه د هغه سډن مرګ نه هغه سمدستي مرګ نه یا هغې باندې چې کوم تکلیف وي د هغه به خېټه وپړسېدله او نور داسې ډېر زیات کمپلیکیشن به راغله نو د هغې نه خو بچ شي بیا ورو ورو پکې داسې وشو چې یاره دغه به پکې داسې ورته نورې پکې ګولۍ راووتلې دا زه د انګریزي علاج خبره کوم خو عادل صاحب د هغې انتهایي سایډ افیکټ دي چا چې به ستنې ولګولې ته تاسو یقین وکړئ چې کوم خلک په هغه به ډېر زیات غټ او ډېر دغه به او هغه به د هغه انجکشن او د هغې دغه نه چې کوم دی که نه نو هغه به بالکل د هغه به داسې به ورته وایي لکه د هغه به بالکل لکه د هر څه نه به ووتو د کار روزګار نه نشه وجود به د هغه ورځ ته ورځ به د هغه وجود ختمېدو کمزوری کېدو به هغه ته ایون لکه صحیح د هغه به وایرل انفیکشن ورو ښه کېدو نور ورته نقصان وشو په هومیوپیتیک کې هومیوپیتیک ډېر زوړ علاج دی او دا د جرمني او د فرانس طریقه علاج دی
او نن سبا دا په څومره چې ډیولپ کنټریز دي څومره چې یورپین کنټریز دي په هغې کې دا انتهایی لکه مخکې دی خلک د هومیوپیتیک علاج کوي په هومیوپیتیک کې په دې کې مخکې نه ریسرچز کېدل مخکې نه دا هر څه کېدل خو زمونږ پاکستان ته دا ډېر سلو راغلو زمونږ کو تاسو وګورئ نو په پنډۍ لاهور او د کراچۍ وغیره دې علاقو کې هومیوپیتیک ډېر زیات مخکې اوس خو شکر الحمدلله ټول تقریبا دا اوس خو شکر الحمدلله د میډیا په وجه باندې او خاص کر زه د دې څومره زموږ د ریډیو والا چې کومرونه دي د هغوی زه شکریا ادا کوم چې د هغوی د وجې نه هومیوپیتیک خلکو وپېژندو چې نه هومیوپیتیک یو داسې علاج دی چې دې کې زه ټیک کېږم او ما ته څه نور نقصان نه راکوي او ایلوپیتیک انګریزي د وایي چې کوم دی نو چې زه د یو مرض دپاره خورم لس ما کې نور را پیدا کوي نو عادل صاحب د هیپاټایټس سی او بي او کوم ته چې تور زیړی وایي یا تور زیړی چې کوم د لیور او د جګر مرض د دې شکر الحمدلله زموږ سره ښه زبردست علاج شته او زموږ سره د خپلې فارمولې دي په دې باندې موږ ریسرچز کړي دي مریضان هم پې اچولي دي الله پاک ښه کړي دي ډاکټر صاحب اورېدلي مې دي ګورو چې په دې کې هیپاټایټس A B C D داسې ورپسې زما خیال یې زړه پورې نه زړه پورې نه دي د دې څو قسمونه دي اصل کې ګوره یو ته عام ویلی شي زیړ زیړی چې هغې کې صرف او صرف چې کوم دی نو زموږ ALT زموږ کوم SGPT چې کوم ده هلک غوندې ریش شي د هغې چې کوم نارمل مقدار دی نو هغه تقریبا 40 پورې دی نو هغه د هغې نه لږ غوندې سیوا شي نو هغه خلکو ته بیا څه لکه د اکثر د ماشومانو کې هغوی ته فیل کېږي د هغوی په سترګو کې هغه روغ هغه حسرات ښکاره شي زیړ شي زیړوالی پکې شي نو هغه هم نقصاني دی خو هغه دومره نقصاني نه دی او هغه زر کنټرول کېږي هغه د یخو خوراکونو سره چې ډېر ګرم خوراکونه نه کوي ډېر ځان د دې تورې چایو نه وساتي دا چڼه لوبیا شوله ګرم خوراکونو نه ځان وساتي یخ خوراکونه کوي نو هغه زر کنټرول کېږي خو زه د خپلو اورېدونکو ته وایم چې تاسو په دا A دی جی دا هیپاټایټس A او دا A ده B او C چې کوم دا کنه دا د وایرل انفیکشن د وجې نه کېږي دا لږ زیات خطرناکي او زمونږ شکر الحمدلله په هومیوپیتیک کې د دې بهترین علاج دی او زه به د خپلو اورېدونکو ته دا وایم چې چاته دا مسئلې نو هغه د لاول د انجکشنو لګولو نه او کوم هغه د انګریزي ګولو نه چې کوم هغوی ته ډېر زیات لکه دننه وجود له نقصان ورکوي او زور ورکوي نو هغې نه مخکې دي هغوی موږ سره رابطه وکړي انشاءالله دې بلکل موږ سره علاج شي په دې کې شک نشته هومیوپیدیشن ډاکټر اظهر خان صاحب چې د هومیوپیتیک په دنیا کې تاسو یو نوې قدم راپورته کړی دی او نوې قدم مو واخیستو چې په هغې کې ډېر له علاجه داسې بیماری دي چې الحمدلله د هغې په ستاسو په وجه باندې هغه بیماری چې کوم دی نو د خپل بیمار نه تاسو ویستلي دي ګرانو قدرمنو اورېدونکو د ډاکټر صاحب د کلینیک پته او نمبر درته یو وار بیا در یادوم که چېرې داسې مریضان وي چې هغوی د زیړي د A B C یا نور داسې وي هغوی ته شکایت وي او راتلل غواړي هومیوپیدیشن ډاکټر اظهر خان صاحب سره مشوره کول غواړي یا د دوی د علاج کول غواړي یا نمبر اخیستل غواړي یا که داسې وي چې تاسو موږ ته په دې پروګرام کې د خپلې بیمارۍ متعلق SMS کول غواړي یا کال کول غواړي نو بالکل دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ الیان هومیوپیتیک کلینک کالج چوک عمر پلازا مردان 0312 688 8877 یعنی 0312688877 ډېر اسان نمبر دی ګرانو قدرمنو اورېدونکو په دغه نمبر باندې تاسو دې سره رابطه کولی شي د دې نه علاوه چې کوم دی څنګه ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې کله تاسو د مردان د سایډه راځئ نو ګس لاسته به ستاسو کالج راځي د کالج مین ګیټ چې کوم دی هغه راځي او ښي لاسته عمر پلازا ده همدغه عمر پلازا کې چې کوم دی هومیوپیدیشن ډاکټر اظهر خان صاحب ناست وي د روډ د پاسه هم شین بورډ لګېدلی دی دننه په مارکیټ کې هم چې کوم دی هغه پلازا کې هم غټ بورډ لګېدلی دی ډېره ښکلې پلازا ده او تاسو ته یو پیره خامخا د هومیوپیدیشن ډاکټر اظهر خان صاحب د کلینیک ویزټ وکړئ نو تاسو ته به انشاءالله تعالی پته ولګي ستاسو SMS هم بېلتونه را روانې دي خو غواړم چې د ډاکټر صاحب سره د هومیوپیدیشن ډاکټر اظهر خان صاحب سره په ارکالنسا باندې هم خبرې وکړو ځکه چې ډېر بیماران داسې وي چې هغوی ته اکثر دغه شکایت وي او اکثر چې زه راشم دلته نو تاسو ګورئ ډاکټر صاحب تاسو سره هم اکثر د ارکالنسا ډېر زیات بیماران راغلي وي او الله تعالی هغوی ته شفا ورکړې وي نو SMS طرف ته به هم زما خو د ارکالنسا باندې راته
مختصر غوندې خبرې وکړي. بالکل عادل صاحب، زه د ارکونیسا کوم ته چې شیاټیکا ویلی شي میډیکل ټرمینالوجي کې جی دا بیسیکلی زمونږ د جسم تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې دا وجود په یو ستنه باندې ولاړ دی چې هغې ته سپاینل کارډ ویلی شي، او بیا دې کې مختلف مهرې وي، بیا دې کې چې کوم ډیسکونه وي. کله چې یو نیم مریض داسې راشي موږ سپیشلی د ارکونیسا والې سره زه خبره کوم، یا د هغوی وجود سیوا شي یا نور داسې وشي چې د هغوی دا ډیسکونه سلیپ شي، نو د هغې شاته چې کوم دی وینس چې کوم دی د رګونو یو جال وي، نو چې کله هغه جال چې کوم دی د رګ چې کوم دی د دې نه شاته راشي او هغه ګیر شي، نو هغه د رګ چې کوم دی نو د هغې کې پراپر چې کوم دی نو د بلډ سپلای نه کېږي. د هغې د وجې نه چې د دوی ته د ټوټي نه به درد محسوسېږي، د یو نیم ټایم کې څه د مریضانو د ملا نه درد شروع کېږي او ټوټي ته راځي، بالکل د ټوټي منځ ته، او بیا وروسته د غونډه خپکې خورېږي، او چې کله ډېر زیات سویر شي، کله ډېر زیات هغه تکلیف سیوا شي، نو تر پنجې پورې ځي. عادل صاحب د دې موږ سره په هومیوپیتیک کې بالکل بهترین علاج شته، او شکر الحمدلله زه په دې باندې په دې دغه سره ویلی شم چې زه په دې کې شکر الحمدلله 100% موږ سره الله پاک مریضان ښه کړي. ډاکټر صاحب ځان نه پوهه کول غواړم چې دا کومه ابایه وه او ډېر په ګرم جوشۍ سره زما په سر باندې زه خپل کړم، دې وي چې سجده نشم لګولی. دا څه مسله وه دې ته؟ او زموږ ډېر داسې مینوال به وي چې هغوی به سجده نشي لګولی، ځکه یو بل عمر تقاضا وي، بل دا ده چې ځان پوه کړو چې دا څه وه. لاول عادل صاحب ما خو چې وکتل یاره چې ما ستاسو اواز مې مه اورېده، د ابۍ اواز، نو ما یې دا چېرته ستاسو چېرته نیا ده، چېرته رشته دار یاست، د ترور ده یاست، هغه ده. لاول خو ما هغه ده د دوی عادل صاحب دوی داسې وو چې د دوی مشین چې کوم دی د سلایي کار ډېر زیات کړی، او دا چې کوم ده نو د دې بالکل د املا بالکل داسې راماته شوې غوندې وه، راټیټه شوې وه. نو په هغې کې خو خیر مختلف ما په کوانټم انالایزر مشین ده د هغې چیک اپ کړو، د هغې په وجود کې مختلف چې کوم وایټامنز دي د هغې کمی و، سپیشلی د وایټامین ډي او د کیلشیم کمی و. او دویم چې کوم دی نو د هغوی بالکل د ډیسکونه چې کوم دي که نه، نو دا بالکل یو طرف ته ښویېدلي، نو هغوی بیا موږ څه په میډیسن واچولو او سم دغه وکړو، داسې ورته مالش او د دې خپل څه اکسرسایز دی هغه مو ورته وښودل. نو شکر الحمدلله اوس چې لږه نیغه وه که نه، نو دا الحمدلله دا ټریټمنټ په صحیح خو دا دی چې خبره یې منلې وه چې کوم اکسرسایز مې ورته ښودلی و، نو کوم چې وسیم نو هغه راته ماته چې بالکل پراپر ریګولر سره خپل هغه اکسرسایز کوي، او بل ماته چې خوراک کې لکه دا دی چې پرهیز او داسې څیزونه د هر څه بالکل خیال کوي، او اوس یو ګیلاس پی روزانه ماسخوتن اسکي. ماشاءالله انشاءالله چې ښه امپرومنټ راغلی. الیان هومیوپیتھک کلینک، کالج چوک، عمر پلازا، مردان. ہومیو فزیشین ڈاکٹر اصغر خان صاحب 0312-688-8877. ګرانو قدرمنو په الیان هومیوپیتھک کلینک کې ډېر خصوصیات دي، خو دوه خصوصیات یې راته ګڼ وایم ځکه چې وخت کمی دی را سره. یو خصوصیات پکې دا دي چې ستاسو چیک اپ په کوانټم انالایزر کوم ته چې جدید مشینري ویلی شي په هغې باندې کېږي. دویم خصوصیات پکې دا دی چې د دوی دوایانې چې کوم دی هغه د جرمني نه دي، د جرمني او د فرانس دوایانې دوی سره میلاویږي. په مارکیټ کې خو عامې که تاسو ګورئ نو لوکل کمپنو یا د اسلام آباد، لاهور یا د کراچۍ د دې کمپنۍ، خو دوی سره چې کومې دوایانې د اوریجنل د جرمني کمپنۍ ځکه خو دغه بیبي چې کومه وه، دغه ابۍ چې کومه وه، ځکه خو دواګانې ګوري دغه دوایانې اثر ډېر زر کوي. ګرانو قدرمنو لیدونکو په تور زیړي باندې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې وکړې، په ارکونیسا باندې هم ډاکټر صاحب تفصیلي خبره کوله، خو موږ ورته د هغه ابایه کیسه ترې مخکې کړه. نو ډاکټر صاحب کوانټم انالایزر مشین طرف ته راځم، بیا ارکونیسا طرف ته راځو. د کوانټم انالایزر مشین باندې دغه تور زیړي یا د نورو بیمارو پته لګي که نه صرف د جوړونو درد یا د ارکونیسا؟ بالکل عادل صاحب په دې باندې بالکل د دې د لیور پوره مونږ ته د هغې هغه فنکشن مونږ ته ښیي چې دې ټایم کې لکه د دې میټابالیزم چې کوم دی هغه څنګه دی، هغه نارمل دی، هغه سلو دی، هغه د هغې هغه چې کوم دی هغه مونږ ته هغې مختلف پیرامیټرز ښیي. نو خو لکه دا دی چې مونږ ته لږ یو اندازه وشي چې یا دې کې دا دغه شته. دې نه علاوه مونږ ته د لیور د هغې دا هم دغه ښیي چې یاره دا لیور دې ټایم کې فیټي دی او که فیټي نه دی. نو کوانټم انالایزر خو عادل صاحب تاسو ته زه مخکې نه او بار دا وایم چې دا یو داسې مشین دی چې دا زمونږ د اسانتیا دپاره دی. لکه دې کې مونږ ته یو اندازه وشي، مخکې به چې مونږ کوم سوجونه کوو چې یاره
مونږ ته مریض کوم ساين سیمټم کوم علامات وویل موږ په هغه باندې سوچ کوو چې دا به څه بیماری اوس چې موږ په کوانټم انالایزر ماشين باندې موږ ګورو او هغه موږ ته خپل ساين سیمټم وموي نو هغه سره موږ ته لکه کویک موږ ته پته ولګي چې یاره اوس دې مریض ته دا پرابلم دی نو شکر الحمدلله په دې په وجه باندې موږ ته ډېره اسانتیا ده او بالکل پته یې لګي او وخت هم ډېر بچ کیږي بالکل وخت په 1 منټ کې هغه خپل هغه پروسس کوي ډاکټر صاحب کستاسو خوښه وي د اس ام اس طرف ته براشو جی بالکل ډېرو زیاتو مینوالو اس ام اس کړی دي او ډېر د خپلې مینې هغه اظهار کړی دی او د بیمارو متعلق څه پوښتنې کړې دي نو لومبنی اس ام اس راغلی دی چې ګلالی د هاتیانو نه وایي ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام پروګرام مې ډېر زیات خوښ دی او ورسره لیکلي دي چې زما د مور عمر چې کوم دی نو 55 سال دی او موږ نشي کولی د زنګنانو د لاسه عادل صاحب دا یو خبره ته کوم چې دا نن سبا ډېره زیاته لکه په تیزۍ سره زموږ یعنی په خلکو کې دا خورېږي دې کې څه چلو شي دې کې چې کوم دا خاص کر دا جوینټس دي که نه په دې کې سپور ختم شي کوم ته چې غوړوالی وي بل کارټلیج چې کوم دی هغه ورو ورو رجېږي کوم ته چې کرچې وي نو دا خو د ایج مطابق سره دغه کېږي او زه عادل صاحب ته وایم چې دې بالکل په انګریزي په دغه کې بالکل علاج نشته هغوی چې کوم دي صرف او صرف د نشې دوایانې ورکوي او زمونږ په هومیوپیتیک کې د دې به بالکل انشاءالله ورو ورو به د دې بالکل ریکوري کېږي د دې چې کوم دا کارټلیج دی دا به انشاءالله ورو ورو ریکور کېږي کوم ته چې کرچې وي او ورسره کوم دا غوړي اوبه چې کوم د کمې شوي سپور د دې بالکل علاج کېږي نو زه بالکل دې ته وایم چې دوی د خامخا زموږ د کلینیک وزټ وکړي په کوانټم انالایزر ماشین به موږ چیک اپ هم وکړو پراپر چیک اپ به وکړو د هغې نه پس هغوی ته موږ ټریټمنټ افتخار د مردان چاټو چوک نه یاد کړي سلامونه را لېږلي دي وایي چې پروګرام روزانه اورم وایي زما خولې له ترخې اوبه راځي نو دا زما به خیال د معدې مسله وي بالکل دا د معدې مسله ده لاول خو به زه د افتخار وایي ته دا دغه کوم چې دې لږه مهرباني وکړي او په دې خپله به خېټه د ډېر ظلم نه کوي کله چې موږ خوراکونه زموږ ګډوډ شي که نه لکه اوس ګوره موږ د سارې ناشته وکړله او بیا چېرته بازار ته ووتو که سموسې مخې له راغلې لکه راشه دا خو ډېر مزېدار دي نیم نیمو ته نه پاتې کېږي نو سموسو باندې به مړ شي بیا چې یو څه ګنټه نیمه وګرځي نو بیا وګوري چې هلکه د وریجو نه خو هم ډېره ښکلې خوشبو راغله راشه دا مور بس وخوره او کله په چورې به د ټماټر پیاز نو هغه چکنیانې مکنیانې هر څه پکې نو مونږ له دا پکار دی ګورو چې مونږ یو پراپر طریقې سره خوراک کوو مونږ سهار کې خوراک وکړو پکار دا دی چې مونږ بیا ښه پراپر وږي شو چې مونږ خوراک وکړو نو مونږ له به هغه پیدا هم راکړي زمونږ د وجود حصه به هم هغه جوړه شي او نه چې مونږ دغه شان بې ځایه او دغه خوراکونه کوو نو خیر زه دوی ته وایم چې یو خو لکه بالکل دا خوراکونه یو نارمل طریقې سره وکړي د سپایسي خوراکونو نه دې ځان وساتي دې نه علاوه څومره بیوریجز چې کوم دي که نه هغې نه دې پرهیز وکړي کوم چې دا پیپسي ډیو سټینګ د دې نه دې پرهیز وکړي توره چای دې انتهایي کمه کړي پراټه چې کوم ده که نه نو پراټه دې لږ په ځان دې لږ ظلم وکړي سهار کې دې پراټه نه خوري بالکل نو انشاءالله د دوی دا تکلیف په بغیر د دوای نه ښه شي او که نه وایي چې یاره ما نه خو دا پرهیزونه دا دغه نه کوي نو هغوی دې بالکل بیا کلینیک ته راشي دوایي به ورله ورکړو او انشاءالله بیا بالکل ټیک ټاک وي د جلالانه ناهید بیګم یاد کړي وو تاسو ته سلامونه را لېږلي دي وایي عادل ورته تاسو ته سپیشل سلام او ما د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی د کاڼي او چې کاڼی اوس د خیره سره ښه شوی دی او غورځېدلی دی ماشاءالله عادل صاحب زه هر یو ریډیو کې چې زما د انټرویو او زما د پروګرام وي نه کې دا یو خبره زه ډېر په دغه سره کوم چې زموږ د هومیوپیتیک خاص کر په KPK کې د دې ګردو د کاڼو په وجه باندې مشهور شو چې بغیر د اپریشن نه شکر الحمدلله بالکل دې کې د ګردو د کاڼو بالکل 100% علاج کېږي ایون د تریخو د کاڼو هم پکې علاج کېږي خو زه دا بار بار وایم د تریخي کاڼو چې کوم دي هغه لږ ټایم اخلي او د ګردو د کاڼو داسې دي که نه عادل صاحب چې هغه موږ نه څوک یو پېره هم دغه وخوري که نه الله پاک له شفا زر ورکوي نو هغه په یو پیره کې ښه شي او څه پکې زیات نه زیات 2-3 پیرې هغه میډیسن ویسي نو الله پاک د هغوی هغه کاڼي بغیر د اپریشن نه
ختم کړو. 0312 688 باندې تاسو هم SMS کولی شئ. د خپلې بیمارۍ متعلق ډاکټر صاحب نه پوښتنه هم کولی شئ، مشوره ورسره هم کولی شئ، کلینیک ته هم راتلی شئ او په دغه نمبر باندې تاسو د هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب نمبر هم اخیستی شئ. د تاج محمد د درګاه نه یاد کړي وایي چې په ملا مې درد راځي خو صرف سحر وخت سهار چې پاسم او زما ایج چې کوم دی نو 52 ایئر دی. 52 years دی. جی ها عادل صاحب دې ته لکه مارننګ سټفنس هم ویلی شي که نه، خو اوس د ده ایج دومره لکه ایج هم سیوا دی، جی نو دا خیر بهتره به دا وي چې دوی لکه راشي لکه خپل یو چیک اپ وکړي، جی خو سیدي د چیک اپ مونږ فیس نه اخلو بالکل اوري. او مونږ د کوانټم انالایزر ماشین باندې چې کوم چیک اپ وکړو نو د هغې فیس نه اخلو، را دي شي صرف خپل دغه دې وکړي جی او دغه دې مونږ به ورته انشاءالله داسې میډیسن ضرورت وي ورته به ولیکو. مسکان خور یاد کړي د سکاکوټ غني ډېری نه وایي چې ډاکټر صاحب ته سلامونه او د ډاکټر صاحب دا نمبر راته په مزه ووایه ښه جي. 0312 688 8877 ډېر اسان نمبر دی. 0312 یاد ساته، منځ سر ته چې کوم دی نو دې سر ته چې او اخره کې 2 ستان او منځ کې ټول اټونه ورسره یو ځای کې څلور اټونه دي منځ کې، دې سر ته چې او هغه سر ته چې کوم دی 2 ستان. 0312 688 8877 الیان هومیوپیتھک کلینک کالج چوک عمر پلازا مردان. ولی محمد رول یاد کړی وایي ډاکټر صاحب په کومه ورځ ناست وي او د ورځ ځای نوم نه دی لیکلی ډاکټر صاحب او سلام یې رالیږلی. وعلیکم السلام. بس ورځې ورته وښایه چې ورځې کوم د افطار په ورځ سوټي او نور خو مونږ به سهار د 9 نواله تر 6 بجو د هفتې 6 واړه ورځې چې کوم دی ډاکټر صاحب جمعه خالی ګل نه شروع د 6 واړه ورځې چې کوم دی ډاکټر صاحب په خپل کلینیک کې الیان هومیوپیتھک کلینیک کې ناست وي او د اتوار په ورځ چې کوم دی تاسو تکلیف مه کوئ، په دغه ورځ باندې چوټي وي. البته د اتوار په ورځ تاسو نمبر اخیستی شئ، خو د پیر د ورځې دپاره د اتوار په ورځ ټلیفون کولی شئ چېرې زه به د سبا کې خیر درځم، زما نمبر ځان سره ولیکه یا زما دا مسله ده څه مشوره کول غواړئ هم کولی شئ په 0312 688 8877 باندې. ډاکټر صاحب ما خو ویل بس تاسو سره زه په ډېرو بیمارو باندې خبرې کوم، فالج باندې د جوړونو په درد، د اولادۍ باندې، شوګر باندې، هغه د چا خبره د وخت په تقدیر ته هم یو ورځ بجاو شو. جی جی بالکل دا خبره خو بالکل ده. زه وایم چې خپل اوریدونکو له او ستاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ستاسو چې کومه SMS پاتې شوي دا د سره انشاءالله وعده سره کوم چې پر روان پروګرام کې به ستاسو SMS ستاسو کالونه په پکې نه خپلې را شاملو. ډاکټر صاحب په تلو تلو کې خپل اوریدونکو له وړوکی شان یو خوږ شان پیغام ولا ورکړي. عادل صاحب زه به خپل اوریدونکو ته دا وایم چې خاص کر تاسو چېرته لاړ شئ، چېرته نه علاج وکړئ، ستاسو ګزاره وشي، تاسو ته شفا میلاو شي، تاسو بیا هغه مهرباني وکړئ چې بل چا باندې تکلیف وي، بل چا باندې سخت وي، هغه به ریډیو نه وي اورېدلی، هغه ته به پته بني، نو تاسو دا هغوی ته د هغه ډاکټر کارډ ورکولی شي یا پته ورکولی شي. په دې کې د شومتیا نه کار مه اخلئ. د شومتیا نه بالکل کار مه اخلئ. نو زه هر مریض ته دا وایم چې یاره ستاسو ګزاره وشي نو مهرباني وکړئ د کارډونه در سره واخلئ او دا نورو خلکو له ورکړئ چې ستاسو ښېګړه وشوه نو چې د نورو خلکو هم ښېګړه وشي. ډېره مننه هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب. ګرانو قدرمنو اوریدونکو په تلو تلو کې راته یو وارې بیا د ډاکټر صاحب د هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب د کلینیک پته او نمبر در یادول غواړم او د هغه بیبي او د پیر خان بهادر صاحب یو وارې بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ سره د خپلې مینې دومره اظهار وکړو چې لکه د خپل بچي په سر باندې خپل کړم. د هغوی ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو الیان هومیوپیتھک کلینیک کالج چوک عمر پلازا مردان. 0312 688 8877 هومیو فزیشن ډاکټر اصغر خان صاحب له سره د خپل کور بسۍ د دې له ورکړې اجازت چېرته هم چې ښه ادباتو شنو بریالي اوسئ، کور مو ودان، د الله په امان.